زمونږ دغه تجارت چې کوم دی نو دا څومره وو څنګه وو هسې خو هغه وخت په وخت باندې ډیر زیات متاثره شوی دی او اوس خو چونکې د دې کشیدګۍ په وجه باندې بیخي بند شو نو دغه نقصان دغه څومره چې کوم دی نو نقصان کیږي څومره خلک متاثره کیږي دغه نه ډیره مننه جی زه تاسو ته دا وایم که کله د افغان ټرانزیت جی یو د افغان ټرانزیت بزنس یو د پاکستان کم د افغانستان سره امپورټ کوي یا ایکسپورټ کوي دا زموږ خپل ذاتی کاروبار دی صحیح د خیبر پختونخوا اور د پاکستان کم ایکسپورټ کیږي یا د هغه ځای نه کم امپورټ کیږي دا د پاکستان خپل د زموږ دعوه چې مونږ به افغانستان سره بشمول شپږ کنټریز کم دي شپږ ملکونه کم دي مونږ دې کې به تجارت کوو لیکن څه شو چې دلته زموږ حالات لغونده ګرم سرد شي او زموږ دا حالات دلته خراب شي نو زه دا اولم ته احساسو د سونو چینل په توګه سره دا مونږ ویلي چې بھائی هر صورت کې تجارت اور کم سیاست د دوړو لارې بیلې کوي جی جی د سیاست ځان ته یو لار ده د کاروبار ته ځان ته یو لار ده لیکن تاسو کله د تجارت لارې بند کړئ نو تاسو لزره خاندان یاد کړ زما موقع ده که په دا لکونو خاندان دی پله لکونو خاندان آپله اور زرګونو خاندان په سنټر ایشیا کې دا ټول متاثره کیږي دا یو چین دی دا یو چین ورک روان دی نو دې کې دا څنګه سه خرابېږي زه تاسو ته دا وایم چې زموږ د پاکستان نه په افغانستان ته زموږ 7 بارډر باندې کاروبار روان دی دو په چترال کې دی یو بلوچستان چمن کې دی دا 3 لارې شوې 4 لارې یو تورخم باندې ده یو انګور اډه ده یو خرلاچی ده او یو غلام خان دی دا زموږ دا دی دا لارې دی په دې تجارت کې په دې باندې تجارت کیږي دا تاسو یاد ساتئ دا په کم لار باندې تجارت کیږي هغه روټ باندې هم واړه دکانونه هوټلې پېټرول پمپ پنچري دا ټول ناستي کم دې سره دا تړل شوی دی دا دې سره تړل شوی یو خلکو دا اوس دا ټول متاثر شو ولی چې زمونږ د ګورنمنت اف پاکستان او افغانستان سره 40-45 کال د پاکستان مهربانیان وکړلې داخله کې راوست امن ولا ورکړلو کاروبار ولا ورکړلو سیفټي ولا ورکړله او ځای ولا ورکړلو او هغه ځای چې موږ سره خپلم ځای تنګو لکه موږ دا زموږ رونه دي مسلمانان دي د کلمې رونه دي موږ ځان سره هغه ساتلو نن هغه د انډیا معمولی غونډه شی یا معمولی غونډه کاروبار یا معمولی غونډه س ورکړې بوي نو هغه دلته رالو د 45 کالو کم زمونږه خېګړه وا هغه هیر کړله لیکن زه هغه په وبو ویوړل بس نه جی خیر دی همیشه یو رور غلطیږي نو بل رور ته بکار دی کې معافي کی اور غاړې لور کی